نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون صدق الله العظيم. سورة النحل سورة سما پارات و اویایم نمبر آیت تی فمکہ آیتون کی اللہ پاک دا یوالی دلائل بیان شو اس پدی آیاتن کے ہم دا اللہ پاک دا یوالی دلائل ذکر کی. اللہ رب العالمین فرمائی چتاسو میں ستاسو دا جنس انسانانونا جوڑا جوڑا پیدا کری ستاسو دا پارا میں ستاسو بچی پیدا کری دی تاسو تمن وسیدر کری دی او تاسو تا مزیدار پاک رزق در کو اغا رزق میوجات دی غلی دی او حیوانات ستاسو دا خوراک سکاک دی دا دمرا نعمتون میں در کری دی و زمان دا نعمتون تاسو پریگ دی او پبوتانو باند ایمان ساتینو دا تاسو دیر ناشکری نعمتنا ما در کړی دي او عبادت د بوتانو کوي نعمتنا ما در کړی دي او انکارم زمانہ کوي تاسو ډېر ناپویا خلک چې تاسو زمانه نعمتنا پرېږدئ او د بوتانو عبادت کوي او زمانه نعمتونو ناشکری کوي. دنیا د انسانیت رواج امدادی چه سوک چا سر احسان کی نو داغ خبر بنی اللہ پاک دمر غٹ غٹ احسانات کڑی دی او مشرکان د دی باوجود اللہ نمانی او بوتان بنی اللہ پاک دمر الوی انعامات احسانات کڑی دی او مشرکان دا اللہ جل شانہ عبادت نکی او دا خپلو فرضی خدایانو عبادت کی دا دیر ناپوها خلق دی احسان اللہ کر دی نو منل دا اللہ پاک دا ذات پکار دی بوتانو سم ندی کری دا دی اڑو منل ندی پکار دا کبوت سکری کانی ندی جوڑ کی آئی دا خٹی جوڑ کی آئی دا اڑو جوڑ کی او بیاوی دا خود اندکڑی سے دی رب العالمین انعامات کړی دی هغه پرې خودل او دی جعلی اډاګي سن دی کړي او دته سجدي لګول دا ډېر کم عقل تو او بي وقوفي دا چې دا مشرکان یې کوي چې دا څومره مشرکان د الله جل شانه په مقابله کې د بوتانو عبادت کوي د قبرونو عبادت کوي د ژوندو پیرانو عبادت کی دا ټول بے وقوفان او کم عقل خلق او خيار خلق چرتم دا نبی او بیا الله پاک فرمایي چې تاسو له صدر کړي ندی خو ګوره صدر کولم نشي تاسو چې کوم دا فرض یو درو خدایان دي صدر کړي ندی څخه ګړې در سره کړي نه دا خو ګوره کولم نشي کافران خدایان دي اس چیز مالکان دي چې مالک نه تعالی به صدر کی لکه یو سړی د وایزر دی قبر د بابا منجور نو بابا کنه کې انسان خدا الله عبادت به کړی کړه اوس کته وې زه د بابا منجور مو په قبر سجدي لګې نو دی خدا دې سجدو مالک نه دی کستا کم ضرورت نو دی خدا له ضرورت نشي پورا کولی لکه دی خو پخپل محتاج دی یا پیر سے تسلی او ډوګي ماته کړی د په سجده و ته پروت دی
لکه نن سبا ډېر ناپوه یو کمقل داسې شته پیر به ورته ناست وي په کرسۍ او دی به ورته په خپو کې په سجده وي نو دی به تاله څه درکړي دی خو د څه مالک نه دی دی خو د خپل ځان مالک نه دی د نور چا به څوک یې تاله به څه درکړي لکه ځان لا پیدا دی خپله نشي ورکولی چې الله نه یې غوښتې نو تاله به څه درکړي دغه خدایان د دوی عبادت کول او د رب العالمین چې د تمام نظام بادشاہ دی دغه عبادت نه کول دا انتهایی غټه بې وقوفي ده نن تاسو ګوري زیارتونه څومره آباد او دا خاص مشهور زیارتونه تاسو چکر په تور کره لاړ شئ وګورئ چې دا خلک کم څه نه کوي داسې لوبه نه چې دی دغلته نه کوي څوک سجدې لګي او څوک پرې وس روان وي څوک ګاڼې ښکلي او څوک جاروګانې ښکلي او څوک یې کپړې ښکلي او څوک کپړه اوچته کړي او دا تندې د کپړې لاندې ولګي زه چې کله لاړ شم دا ګن ګورم دا خلک څه کوي او چې ګوري که څه وي وایي ته صاحب بېادبي دې وکړه او دا منجوران خو ځان له دوی خو د رزق دغه ځای دی دومره بد ته وګوري چې د دې هغه شان کرتبونه ته نه کوي وایي دا ګستاخ دی ګستاخ دا دی چې د رب العالمین در یې پرېښي دي او د بنده په قبر پروت دی الله پاک فرمایي دا ډېر بې وقوفان خلک دي نو پوه خلک دا کار نه کوي اگر که دی به ځان ته پوه وي حقیقت کې دا ناپوهه دی دا تندې دې پیدا کړي الله دی نو لګې به هم هغه ته دې قبر تاله څه کړي ها که قبر والا نیکو د الله عبادت به کړي تم ځان نیک اگر الله ته سجدې لګوي دې نیک شوی دی نو تم نیک شه کنه چې د قبر زیارت جوړ کړي او په هغې باندې بیا خپلې منښتې او دا مردارې خوري دا قبرون دا منجوران چې دا ټول مردارو ته پراته د خنزیر غوښې خوري دا خلک چې راشي دا پیسې پکې دا حلالې دا داسې دي لکه د خنزیر غوښه څقه شي خوري او زمونږ دا کمقل خلک چې لاړ شي نو پیسې دلته جومات کې نه ورکوي چې زیارت ته لاړ شي چوړه پکې دا په تاله څه دغه پیسې جومات کې ورکړه د دین په کار کې ولګوه چې ثواب دې وشي خو حرامې پیسې دي او په حرامه طریقه لګي او دا چې کوم څوک ته بیا خوري او خلک پکې لا بازې دا هم وایي په دې دا چې پخې دا خلک دا چې دا چې هم د منښتې دي دا خلک پیسې ورکړي دې باندې خلکو له چې پخوه دا هم د منښتې د بابا صاحب د نوم دی ګونې الله دې معافي وکړي نن مسلمانان د قبرونو زیارت عبادت ته ډېر خوشحالېږي او د الله په عبادت باندې کوشش نه کوي انجام به سي انجام به جهنمي ځکه دا د الله جل شانه په مقابله کې چلېږي بیا الله جل شانه د شرک او د کفر دو مثال ذکر کړي یو مثال ذکر کړي چې د چا یو غلام دی او د چا دی د خپل ځان د پاره د خوړلو د رزق طاقت نه لري چې وسره وي لکه بیخي تش دی تر دې چې اسم ورسره نشته په ده باندې خپله ډوډۍ خپل مولا خوري یو غلام دا دی او بل یو سړی دی چې هغه ته الله پاک ډېره ورکړې ده او دی لګیا دی د الله په لار کې د خپل مال خرج کوي په پټ او په ښکاره په نیکۍ کې الله وایي تاسو وګورئ چې دا دواړه برابر دي بالکل نه دي برابر د یو سره سشتنه د بل لاس ته ناست دی که مولا وله ورکړه ټیک ده که بس پاتې وي او د یو له الله مال ورکړی آزاد دی خپل مال د الله په لاره کې سم لګوي دا خو برابر نه دي یو لګولو والی د الله په لاره کې او یو د بل غلام دی چې دا برابر نه دي نو بیا رب العالمین او مشرکان او خدایان چرته برابر دي الله رب دی د تمام نظام بادشاہ دی هر چاله ورکوي او د مشرکان او خدایان د سره سم ورسره نشته نو د مشرکانو خدایان داسې دي لکه د چا غلام نو دا د الله سره برابر وي چې څوک هم شرک کوي دی داسې انجام کوي چې لکه دغه غلام رالی او د آزاد په مقابل کې هغه ته سجدې لګي یو مثال دا ذکر کوي نو چې چا کې عقل وي دا دواړه هېڅکله برابر نه مني دا چې کوم یو غلام دی
دی د دی بل نخ کتری. نو رب العالمین د تمام نظام بادشاہ حقیقت کی بادشاہ او دا خدایان چې دی کافرانو کم جوړ کړي حقیقت کې د اس چیز مالکان نه نو دیجه کې دا هیڅ کله برابر نه دی. یو مثال د شرک او د رب العالمین د وحدانیت تاسو. دویم مثال الله پاک ذکر کوي دو کسان دو غلامان یا دو سړي دي یو سړي داسې دی چې ګونګا دی نو که تاسو خیال کړي دا ګونګا اوریم نه او ویلم نشي د د اورېدو طاقت نی او د ویلم یو سړی داسې دا سړی بوج دی په خپل مشر که اولاد او که پلار دی په هغه بوج دی ځکه د پیدې خو نه دی او سړی دومره بیکاره دی چې د شر نه علاوه نو کار یې نشته ګونګیم دی کونم دی او شر پسندم دی یو دا دی او یو هغه سړی دی چې هغه ټیک ټاک دی دماغ هم سم دی او ټول کار یې د نیکۍ دی نو الله وایي دا برابر دی دا خو په محسوساتو سړی پېژني چې دا بالکل برابر دی ګونګا دی کون دی او شر پسند دی او دا بل روغ جوړ دی او نیک انسان دی دا برابر دی دا برابر نه دی دا یو مثال د ګونګا د کون د شر پسند دا د کافر مثال او دا نیک انسان چې ټیک ټاک دی او د نیکی خدمت کوي دا د مسلمان مثال دی نو مسلمان او کافر برابر دی الله وی اس کله برابر نه د مشرکانو د خدایانو د رب العالمین د مؤمن او د کافر ترمنځ دا فرق چې څوک دغه ګونګانو کې ځان حسابه هغه په شرک کوي او چې څوک ځان په سمو کې شمار کوي هغه به د یو الله عبادت کې د بل چا عبادت با نه کوي نو الله جل شانه فرمایي والله جعل لكم من انفسكم او الله پاک ګرځول دي استاسو د پاره استاسو د نفسونو ازواجن جوړا خزه خاون استاسو انسانان د جنس لري وجعل لكم من ازواجكم او الله پاک ګرځول دي استاسو د بیبيانو نا استاسو د جوړو نا بني نظامن وحفظتن او وسی د الله نعمت چې الله یې ورکه ورزقكم من الطيبات والله پاک رزق درکې تاسو ته پاک سيزونه پاک مزیدار خسته رزق الله درکې دا سه ذات د عبادت مستحق افا بالباطل يؤمنون آیا په باطل باندې دا کافران ایمان لري باطل سو دا الله په مقابل کې چې کافران ځان لکم خدایان جوړ کړي باغې د یقین ساتي وبنعمت الله هم يكفرون فنعمت الله پاک باندې دي انکار کی زکه شرک کوي ويعبدون من دون الله دا مشرکان عبادت کی سوا د الله ما اغسزن لا يملك لهم رزقا چې مالکان ندي د عبادت کوونکو د پاره د رزق من السماوات د اسمانونو نه چې باران اوري او په باران سره د ځمکې نه رزق را زرغون شي دا مشرکان د خدایان دا طاقت نه لري والارض تزمكنا شيئا دهس ولا يستطيعون او دهس قسم طاقت نلري بوتان دي طاقت نلري او دا مشرکان بیا عبادت کی فلا تضربوا لله الامثال فاستا سم بیان د الله پاک د پاره مثالنا الله سره سو کیو زه کوي ما ذکر الله جل شانه په شان سو کو نشتا ان الله يعلم الله پاک فيږي چې زما شریک نشتا وانتم لا تعلمون تاسو مشرکان چې الله سره شریکان جوړوي تاسو نه پوهیږئ ضرب الله مثلا الله پاک بیان یو مثال عبدن د یو غلام مملوکن چې د چاوي لا يقدر على شيء چې دی طاقت نه لري د هیڅ اسم ور سره نه ځکه دی په خپل غلام دی غلام سره خصني ومر رزقنا او هغه کس چې هغه تم رزق ورکړي دی مننا د خپل جانبنا رزقا حسنا خيسته رزق فهو ينفق پس دا آزاد کس دا خرج کوي منه د خپل مالنا سرا پپټه باندې وجهر او پخکارا خډیر مالی او خمزیدار خرج خپل مال دي نو آیا دا دواړه برابر دي هل یستوون آیا دا دواړه برابر دي نه بالکل برابر نه دي الحمدلله ټول صفاتونه خاص الله د پاره دي بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د مشرکان نه پوهیږي
وضرب الله مثلا او الله پاک بیانی یو مثال رجلین ددو سړو احدهما چې یو د دې دوالو نه ابکمو ګونګي دي ګونګا دي چې ګونګا وي غوږونه هم کار نه کوي لا يقدر على شيء چې طاقت نه لري هیڅ هو کل على مولاه او دی بوج دی په خپل مولا آقا باندې اينما يوجهه کم طرف ته چې دی سي لا يأتي بخير نراتق نکی پا خیر با یعنی چه چرتم جنو دا شر نه علاوه بل سکارم نشتا سا گنگا دی او سا گون دی او سا شدی دی یو دا سر دی هل یستوی آیده برابر دی ہوا دا گنگا ومن او حقا کس یأمر بالعدل چه بلکل ٹک ٹاک دی خبرم کولشی پا خبر پیگم او کار سکی حکم کئی دا نیکے دا انصاف سمی خبرم کئی وهو على صراط مستقيم او دا دی پنے غلار باندی دا مومن دی آیا مومن او کافر برابر دی اس کل برابر نہیں واخذ دعوانا الحمدللہ رب العالمین